أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء پنځمه سیپارا آیت نمبر 60 یعنی شپیتم ویلې شوی دی 59. اللہ فرمائی چې تاسو ته کم مشکل پیښ شي په دې 13 آیت کریمه کې په دې 59 نمبر کې موږ دا ویلیو چې پیغمبر اسلام یو لخکر لګلې وو ابن عمر پکې وو عبد الله بن حذافه امیر مقرر کړو. نو الله او فرمایل چې تاسو د الله او د رسول معنی او د خپلو مشرانو حاکمانو منی خو که حاکمانو سرم مسله راغله نو الله او رسول فیصله ته واپس که د حاکمانو او د مشرانو او د امیرانو خبره د الله او د رسول خبره سره برابر وا فبها کنی انکار ته وکه. ورپسې د نن والا آیت کې چون کې ایوا واقعا دا سوا چې یو منافق او د یو يهودي خپل مابین کې جګړه راغله پڅ شي اختلاف راغې. يهودي ورته وی چې زاده جرګه به رسول الله ته یوسو. منافق اگر چې مسلمان وو خو منافق وو هغه ورته وی چې نه جی کعب ابن اشرف ته یوسو د يهودو مشر وو. خو خیر يهودي په زورور شو ورته وی چې کعب ابن اشرف فیصلو باندې نه پويږي ستاسو رسول الله د ټولو نه خپويږي راځه چې هغه لورزو لاړو رسول الله ته معاملې چې کله ورته ویلا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم معاملہ واوریدا فیصله د يهودي په حق کې وکړه. منافق وی چې دا خو زما خلاف وکړو د يهودي طرفداري وکړه العیاذ بالله. نو يهودي ورته وی چې اوس به عمر فاروق تزو. نا منافق ورته وی يهودي ورته وی چې ګوره رسول الله فیصله وکړه دا ستاسو لوی پیغمبر دی ته څنګه اوس عمر لورځي غوي نه عمر له ورزو. منافق وي ځکه چې د منافق خو پر رسول الله باندې ایمان نو. نو چې کله عمر فاروق لورغلل عمر فاروق ته يهودي وي چې جی موږ ته فیصله یو ځل رسول الله کړی دا خدای په مطمئن نه ده. هغه خادل ته ودرېږي کور نه تور راويستا او د منافق نه سر والو وتوي چې چوک د رسول الله په فیصله باندې
مطمئن نوی نو د عمر د هغه په باره کې دا فیصله ده. نو دا آیاتونه الله راولېږل چې تاسو د الله رسول خلاف حق چاله څنګه ورځئ. ځکه چې د منافق بوي چې کعب ابن اشرف لزو، کعب ابن اشرف حکم او فیصله د الله د حکم خلاف وا. نو دی وجنا الله فرمایل چې تاسو د الله او د رسول په مقابله کې طاغوت لڅنګ ورځه. طاغوت هر هغه چاته وي، هر هغه سیز ته وي چې کم څوک یا کم سیز د خپل حد نه اوچت کړي شوی وي، یا هغه سړی په خپل ځان اوچت ګڼي یا خلق اوچت ګڼي. نو چې د الله او د رسول مقرر شوی حد نه څوک اوچت ګڼي یا څوک ځان اوچت ګڼي دې ته طاغوت وي. او هر هغه چاته هم طاغوت وي چې هغه د الله او د رسول په مقابله کې په خلقو خپل خبره مني. الم ترى آیت نګوري الی الذین هغه کسانو ته یزعمون چې ګمان کوي انهم چې یقینا دوی آمنو ایمان راوړی دی بما په هغه څه انزل الیکا چې نازل کړي شوي دي تا ته وما او په هغه څه انزل من قبلکا چې نازل کړي شوي دي مخکې د تا نه. الله فرمایي چې ګمان د دوی دا دی چې موږ خو په قرآن هم ایمان دی، په پیغمبرانو مو هم ایمان دی، په تورات انجیل زبور مو هم ایمان دی، موږ خو سوچه مسلمان یو. الله فرمایي یریدونا د دې باوجود بیا غواړي ان یتحاکمو چې فیصلې یوسی، فریادونا یوسی، اخپل بیماره او حاجتونا یوسی الت تاغوت تاغوتا. ما در تاوی تاغوت چاته وی هر هغه څوک چې هغه الله کم حد تا مقرر کړی دی د هغه حد نه ځان اوچت ګڼي، یا هر هغه څوک او هر هغه شی چې الله دته کم څه مقرر کړي هغې نه خلق اوچت ګڼي، یا هر هغه څوک چې هغه د الله په مقابله کې په خلقو خپلې خبرې مني دې ته طاغوت وایي. کدا شیطان وي، کدا پیر وي، کدا حاکم وي، کدا مولا وي، کدا ښځه وي او کدا نر وي. الله فرمایي چې سره د ایمان طاغوت ته ځې، سره د ایمان نه زما خلاف کارونه کوي. نو اوس په دې باندې ځانونه پوي کې دا یو ټکی دی طاغوت، خو تر اوسه د دې په تشریح مسلمان پوه نش. څوک وایي چې صرف شیطان ته طاغوت وایي، څوک وایي چې نه جی صرف حاکم غیر شرعی ته وایي، څوک وایي چې نه جی کعب ابن اشرف ته وایي. نارورا تشریح زده کا، سړی پرېږده چې څوک دی او څوک نه دی، تشریح زده کا. تشریح یې دا دی چې هر هغه انسان چې هغه د خپل حد نه ځان اوچت ګڼي دته چې الله کومه مرتبه او درجه ورکړې ده هغې مرتبې او درجې نه دی اوچته دعوه لري. یا هر هغه انسان جن انس سیز جنډاب تار تعویز قبر هر هغه شی چې الله دیتا څومره حد ورکړی دی هغې نه زیات دا په منلو شي نو دا طاغوت دی. لکه مثال په طور
تارونه الله را لګلی دي د تار د پاره الله دا حد مقرر کړی دی چې تار به ګنډل کوي. بس د تار حد څه شی دی؟ شلیدلی شی ګنډل، دا د تار حد دی. دینا خو د تار حد نشته. اوس خلق دا تار د بیماری د پاره په غاړه کې اچي، تار د بیماری د پاره په لاس کې اچي. تارونه د تبو د بیماریو د پاره انسان سره ناپ کوي، بیا یې په غاړو کې او په لاسونو کې اچي. تار قبر سره ناپ کوي، بیا یې استعمالی. نو دا تار د خپل حد نه پورته کول دي، د طاغوت ته. څوک چې دغه سي تارونه استعمالی د بیمارو د پاره، د جادو د پاره، د سحر د پاره، د څه خبرې د پاره تار غوټه کوي او په غاړه کې اچي، لاس کې اچي، نو دا سړی د طاغوت عبادت کوي. په دې د کټر مشرک دی. که نارینه دی نکاح شلیدلی دی، که ښځه دا هم نکاح شلیدلی دی. بچی چې څومره کیږي حرامیان به وي. دا سړی به دوباره کلمه وایي، دوباره به نکاح تړي. ولی تار د خپل حد نه اوچت کړی دی. تار کې د ګنډلو نه پورته هیڅ کرشمه نشتا. دی پکې د غیب و کرشمي ګڼي چې جی د باندې چفکې واچوي، بیا جادو ختمیږي، بیا پلان کې ختمیږي. نمبر 2 کاغذ دی. کاغذ کې صرف دومره حق الله د تور کړی دی چې په کاغذ باندې خلق خپل ضروری سیزونه ولیکي، یا په قرآن ولیکي، یا په سنت ولیکي، یا ور باندې بل څه سیز ولیکي. هر شی چې لیکي خو دا د لیکلو د پاره دی. تا کاغذ چې دی دا د بیماری د پاره شفا نه ده، کاغذ علاج نه دی، کاغذ دوايي نه ده، کاغذ خدای نه دی چې د چا مرض لري کی. اوس چې کم مولا، کم خزا، کم تعویزګر کاغذ باندې 2 ټکی 5 ټکی د هر څه شي چې دی لیکي، که قرآن لیکي او که غیر قرآن لیکي. او بیا کم سړی چې استعمالی داغه دی کاغذ نه دا خیال دی چې مانه به بلاګانې وشړي، مانه به دا تعویز دا کاغذ جادو لري کی، مانه به دا کاغذ تب لري کی، ما ته به دا کاغذ کاروبار رازاد کی، ما ته به دا کاغذ روغ ورځ را کی. نو د طاغوت عبادت کوي، نکاح شلیدلی دی، سړی کافر دی. یا دین علاوه یو سړی دی، پیر دی، میاں دی، مولا دی. الله جل جلاله انسان ته صرف دومره رسائی ورکړی ده چې دی به مزدوری کوي، روزگار به کوي، خپل به هم خوري، غریبانو سره به مدد کوي. دا به د الله په مدد دا کارونه کوي او د رب عبادت به کوي. او دی په هر څه کې الله ته محتاج دی او د په لاس کې هیڅ واک اختیار نشته. اوس دا انسان پیر په شکل، مولا په شکل، میاں په شکل، د بزرگ په شکل خلق د خپل درجه نه اوچت غني چې او خود د در باندې لاس تیر کی کنه تب بختور شي، او د چې تا لاس پورته کی کنه دنیا بټه پر شي، او د لمن لاندې چې راشي کنه قیامت کې بم بچوي. یره جی د تابعداري چې کوي کنه الله بم در ناراضي وي. یره جی کنه چې د در باندې توکانی توکی بستاله شفا ملاويږي. د چې باندې چفکیو کی هغه کار کیږي، د چې کم تعویز ولي کی هغه لګي. نو دا تا خپل حد نه چت کو دا طاغوت ته او ته په دې باندې کافری حد نه ما وچتاوا. لہذا نن سبا خلکو ګوتمه د حد نه وچتی کړي دي، د خیر او د شر خبرې پکې لټوي. دا ګوته بختوره ده، دا ګوته سپیره ده، دا غمه خدا سے اعلی ده، دا غمه داسې ده. کاغذ خلکو د حد نه وچت کړي دي چې تعویز پیوشي سخت وشي نو ارڅته نه غني. جادو خلکو د حد نه اوچت کړی دی چې جادو دومره کمالی شی دی چې دا سړی لیون کوي او دا سړی داسې کوي، دا داسې کوي. نه په جادو کې دومره خصوصیات نشته، صرف تخیل پکې دی. لاس صفائی دا خلق لغونی وغولوي روغولوي، نو هیڅ خصوصیت پکې نشته. لہذا بعض وظایف باندې د خلکو دا یقین دی چې دا وظیفه وکړي دا دنیا ورانیږي. نو دا هر هغه شی چې د حد نه اوچت شي، لکه مثال مور الله دې د پاره را لګلې دا چې دا به تار راوړي او تعالی به ته در کوي او تا به
پرورش کوي او بیا چې ته کله لوی شي د دې به قدر کوي احترام به کوي عزت به کوي. اوس د کچرې مور د خپل حد نه اوچته کړه یا دې راوغورځوله مثال مور نه د ښځه جوړه کړه ورسره کټ کې څملې نو دا ته لوی کافري بې دینه یا دا مور عزت قدر نه کوي حد نه دې راوغورځوله یا د مور داسې وګڼله چې د دې لاس په ما باندې ولګي هغه ځای جهنم ته نه ځي حد نه دې اوچته کړه نو دې نه دې تاغوت جوړ که په دې به ته اوس کافر کېږي نه به څوک د حد نه اوچتوي نه به یې راښکته کوي. زمونږ په دین کې صرف د شفا ورکولو والا عزت ورکولو والا ذلت ورکولو والا کار بندولو والا کار خلاصولو والا کار جوړولو والا دا صرف رب دی نه تعویذونه دي نه ګنډې دي نه جادوګان دي نه چې کم دی دا لاسونو کې تارونه دي دا هر څه د طاغوت په تشریح کې راځي. کمې ښځې چې دا کارونه کوي چېره کور کې دا پلیته لوګی کا اله دا لاس ته دا تار واچوه اله غاړې ته دا واچوه دا کټر مشرکي دي دوی د نکاح دوباره تازه کی. الله فرمایي سره د ایمانه دوی فیصلې وړي دوی فریادونه وړي الی طاغوت طاغوت ته حد نه اوچت کړي شوي سیز ته یا حاکم غیر شرعی تا. الله فرمائی وقد امیرو په تحقیق دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفرو به چې د دغو سیزونو نه د انکارو کی. الله فرمائی ما خو تا تویلی دی چې د تارونو نه د غوټو نه د تعویذونو نه د پیرینا د مریدینا د مخلوق د بندګینا د جادوګانو نه د دغو کوډو نه منترو نه انکار وکا دا وغورځوه ان یکفرو به د ټولو سیزونو نه کفر وکا. کم څوک چې د الله په مقابله کې په تا خپله خبره مني د نه انکار وکا. الله فرمایي ما تا تویلی دی چې دې نه انکار وکا ته ورځې ور باندې عبادتونه ور باندې کوي ته خبرې منې ته تبو د پاره په غاړو کې اچوي. الله فرمایي ويريد الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې گمراه کی دوی لرا ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره. الله فرمایي شیطان گمراه کوي او زور ته هم چې د دې سيزونو نه انکار وکا چې جنتی شي. نو موږ د شیطان منو د رحمان نه منو. لفظي ترجمه ګوره دوباره علم ترایت نګوري الی الذین هغه کسانو ته یزعمون چې ګمان کوي انهم آمنو چې دوی ایمان راوړی دی بما په هغه څه انزل الیکا چې نازل کړي شوي دي تا ته وما او په هغه څه انزل من قبلکا چې نازل کړي شوي دي تا نه مخکې یریدون بیا سره د دې غواړي دوی ان یتحاکمو چې فیصله او فریادونه او بیماریانی یوسی الی الطاغوت حاکم غیر شرعی تا تعویذونو تا کوډو تا منترو تا تارونو تا پیرانو تا ملنګانو تا شیطان تا او حاکم غیر شرعی چې د الله په مقابله کې در باندې خپل خبره مني. نو الله فرمایي وقد امیرو په تحقیق دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفرو به چې دوی دی انکار وکړي د دینا. تا ته خو حکم شوی و چې دی ټولو سیزونو نه انکار وکا ته اوس منی. ویرید الشیطان غواړي شیطان ان یضلهم چې گمراه کی دوی لرا ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره. لفظی ترجمه د سورت بقره دویم سپاره آیت نمبر 183 یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړي شوی دی پتا سو باندې روزه نیول کما کتب الک چې فرض کړي شوی وی علی الذین په هغو کسانو من قبلکم چې مخکې د تانوي من قبلکم چې مخکې د تانو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تقوا حاصله کې ایام معدودات ورځې دي شمارلې شوي. فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې وي ستاسو نه بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وي او روجا پریږدي د سفر د وجنا د بیماری د وجنا نو فعدة من ایام اخر نو په د باندې شمارل دي د ورځو نورو په بلې ورځې دي بیا وساتي. وعلى الذین او په هغه کسانو باندې یطیقون چې طاقت د روژې نه لري یطیقونه چې طاقت د روژې نه لري نو فدیة طعام مسکین
فدیه دا چې خوراک د مسکین دی یوې ورځې د پاره. فمن تطوع نو چا چې خوښۍ سره وکړو خیرا نیک کار فهو خیر له نو دا ډیر غوره دی هغه لره. وان تصوموا او چې روژه ونیسئ خیر لکم دا ډیره غوره ده تاسو د پاره. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي دغه ورځې چې شی دي شهر رمضان الذي میاشت د رمضان ده الذي دا سمیاشت انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن هدل للناس هدایت دی د پاره د خلقو وبینات او ښکارا خبري من الهدى د هدایت دی والفرقان او د جدای راوستلو په من د حق و باطل کې. فمن شهدا منکم پس څوک چې حاضر شو د تاسو نه الشهر د میاشتې د رمضان ته فلیصمه نو روژه دې ونیسي چې تندرست هم وي او په کور هم وي مسافر نه وي او که تندرست نه وي مسافر وي خوړلی هم شي. ومن کان مریضا نو څوک چې وي ناجوړه او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة من ایام اخر نو د باندې شمیرل دي د ورځو نورو په نورو ورځو دي وساتي. یرید الله بكم اليسر غواړي الله پتا سو باندې آسانی ولا یریدو بكم العسر نه غواړي پتا سو ګرانی. ولتکملوا العدة او د دې د پاره چې پوره کړي شمیر. ولتکبروا الله او د دې د پاره چې لوی بیان کړي د الله علی ما په هغه طریقه هداکم چې خودلې دا تاسو ته ولعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ. واذا سألک عبادی وکله چې تپوس کوي تانا عبادی زما بندگان عني زما په باره کې فإني قریب نو زه یقینا ډېر نږدې یما. اجیب دعوت الداعی قبلوم دعا د دعا کوونکي اذا دعانی کله چې دعا غواړي زمانہ فلیستجیبوا لی نو دوی دی خبره ومني زما ولیؤمنوا بی ایمان دی راوړي په ما لعلهم یرشدون دی د پاره چې دوی په سمه لار شي. احل لکم حلال کړي شوي دي ستاسو د پاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفث یوځای کېدل الی نسائکم د خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم دوی جامه د ستاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو جامه د دوی د پاره. علم الله الله ته معلومه ده انکم کنتم چې یقینا تاسو اچوي تختانونا په نقصان کې انفسکم ځانون خپل فتاب علیکم نو بیربانی وکړه پتا سو باندې وعفا عنکم او معافی وکړه تاسو نه. فالآن نو اوس باشروهن نزدېکت کوي دوی سره وابتغوا او لټوي ما هغه شی كتب الله لكم چې لیکلی دی الله تاسو لره یعنې اولاد لټوي دا نه چې بندوي. وکلو او خورئ وشربو او څکئ حتی تر دې یتبین لکم الخیط الابیض چې صفا ښکاره شي تاسو ته تار سپین من الخیط الاسود د تار تورنا من الفجر د سبانا ثم اتم الصیام بیا پوره کړئ روجې الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن او نزدېکت مه کوئ د ښځو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا پولی د الله دی فلا تقربوها منزدې کېږئ دې ته په مخالفت کولو سره. کذالک یبین الله دغه سې بیانوي الله آیاته آیاتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم د دې دپاره چې دوی یتقون تقوا وپېژني دوی کې تقوا راشي. ولا تاکلوا اموالکم مخورئ مالونه د یو بل بینکم په منځ خپل کې بالباطل په ناروا طریقو سره وتدلو بها او مرسوئ دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته لتاکلوا د دې دپاره چې وخورئ تاسو فریقا یوه حصه من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه په ظلم په رشوت په غلا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. د بل کتاب بنن چوټی وی ان شاء الله درس دکه یا الله چې څوک راغلی دي قدمونه نه کېتلو کې واچوا یا الله ګناهونه معاف کا یا الله په قرآن ورته عمل نصیب کا
یا الله په منګه عوامو ښځو نرو کې چې کم شرکیات دي بدعات دي ښځې بعضې د تارونو د تعویزونو د ګنډو د دې چوفکیو د دې منترو ډېرې شوقیانې دي او قایلې دي یا الله ته دا ښځې د قرآن او د سنت په برکت باندې د دې ګندګیو نه موږ سره منع کا یا الله کورونه یې ښایسته کا قبرونه یې ښایسته کا ژوند یې ښایسته کا مشکلاتونه یې وساته دا قرآن و سنت زړه ته کوز کا نیغه لار باندې موږ ټول روان کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه